په کرکټ کې ټولو نه بدقسمته ټیم د ساوث افریقا دی. د 1992 نه والي 2024 پورې د یو د آی سی سی ټرافي نه ده ګټلې. کله په سیمی فائنل کې بهر دوه ځله د فائنل ته هم کوالیفای شوي دي چې دوه ځله فائنل بایلوجي، یو د انډیا نه یو مخکې هم فائنل بایللی و. ډېر انتهایی بدقسمته ټیم چې کوم دی په کرکټ تاریخ کې هغه د ساوث افریقا دی. 1992 نه والي 2024 پورې ساوث افریقا کم ورلډ کپ کې شرکت کړی دی او کم ورلډ کپ کې دی په کم ځای کې د ورلډ کپ نه بهر شوي دي. مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. په 1998 کې صرف او صرف د یو ټرافي ګټلې د چیمپئن ټرافي، دینه علاوه د یو ټرافي هم په ورلډ کپ کې نه ده ګټلې. جی په 1992 کې د ډومبنه ورلډ کپ کړو چې هغه ورلډ کپ تاسو له معلوم دی عمران خان ګټلو چې په هغه ورلډ کپ کې د سیمی فائنل کې را بهر شو. سیمی فائنل ته انګلند ګټلو چې بیا د پاکستان او د انګلند فائنل راغلی او هغه ورلډ کپ بیا د عمران خان په سربراهۍ کې پاکستان د انګلند نه ګټلو. جی 1992 کې د سیمی فائنل کې ساوث افریقا ټیم سیمی فائنل کې د ورلډ کپ نه را بهر شو چې هغه د ډومبنه ورلډ کپ او د پړومبني ورلډ کپ کې سیمی فائنل ته رسیدلی. جی دومره لکی دی راغلی ډومبني ورلډ کپ نه، خو بیا مخکې د قسمت لګوره بیا دویم ورلډ کپ چې کوم 1996 کې د کوارټر فائنل بایلو د ویسټ انډیز خلاف چې هغه کوارټر فائنل کې د ویسټ انډیز برین لارا ډیر زبردست بیټینګ کړو، په 94 بالونو باندې 111 رنزونه جوړ کړو او دغه کوارټر فائنل چې کوم دی ویسټ انډیز وګټلو. د په 1996 کې د کوارټر فائنل په سټیج کې د ورلډ کپ نه بهر شو. په 1999 کې د بیا سیمی فائنل کې را بهر شو چې سیمی فائنل استرالیا سره او استرالیا په هغه سیمی فائنل کې ډیر ښه پرفارمنس کړو. د استرالیا کلالي سټیوا چې کوم مارکوا او سټیوا دوه وروریانو په استرالیا په ټیم کې سټیوا یو ډیر زبردست کلاړو چې هغه تیز رفتار 56 رنزونه جوړ کړل او دغه میچ د ساوث افریقا نه وګټلو په 1999 کې. خو بیا په 2000 کې آی سی سی ناک آوټ یو ټورنامنت چې کې د سیمی فائنل ته کوالیفای شو چې سیمی فائنل بیا د انډیا نه بایلل او د انډیا طرف په دغه میچ کې سارف ګنګولي ډیر زبردست بیټینګ کړو، 141 رنزونه ګنګولي جوړ کړي او د ساوث افریقا خلاف ښه پرفارمنس ورکړو. نو دای په 2000 کې سن 2000 کې په سیمی فائنل کې د آی سی سی ناک آوټ ټورنامنت نه بهر شو. جی په 2002 چیمپئن ټرافي کې د سیمی فائنل کې د ورلډ کپ نه بهر شو، هغه سیمی فائنل هم د انډیا نه بایلل. بیا په 2003 ورلډ کپ کې د په ګروپ سټیج کې را بهر شو چې کې ډیر ناقص پرفارمنس کړو ساوث افریقا. په 2004 چیمپئن ټرافي کې ساوث افریقا هم په ګروپ سټیج کې د چیمپئن ټرافي نه بهر شو چې کې هم ډیر خراب ترين پرفارمنس د ساوث افریقا ټیم کړو. 2006 چیمپئن ټرافي کې د سیمی فائنل لا کوالیفای شو چې 2006 چیمپئن ټرافي کې د سیمی فائنل بایلل او دغه چیمپئن ټرافي نه بهر شو. 2007 ورلډ کپ کې ټي 20 ورلډ کپ 2007 کې چې هغه د سیمی فائنل بایلل او چې هغه ټي 20 ورلډ کپ 2007 کې انډیا ګټلو. نو په 2007 ورلډ کپ کې د سیمی فائنل لا کوالیفای شو چې هغه سیمی فائنل دای بایلل. جی په 2009 چیمپئن ټرافي کې د په ګروپ سټیج کې د ورلډ کپ نه بهر شو ساوث افریقا. په 2011 ورلډ کپ کې کوارټر فائنل کې بهر شو د ورلډ کپ نه. جی په 2011 ورلډ کپ کې چې هغه ورلډ کپ انډیا ګټلو. 2013 چیمپئن ټرافي کې د سیمی فائنل کې ډیسکوالیفای شو، سیمی فائنل کې الیمینیټ شو د ورلډ کپ نه. 2015 ورلډ کپ کې بیا د 2015 ورلډ کپ استرالیا ګټلو چې کې هم د سیمی فائنل بایلل او سیمی فائنل د نیوزیلند نه بایلل چې کې تاسو له یاد شي ډیل سټین چې په هغه په 2 بال چې پاتې چې هغه بیټسمن خو عثمان ایر د نیوزیلند چې کم بیټسمن اپی چکو یو هغه میچ شو ګټي ډیل سټین په پیج باندې پروت بیا هغه بیټسمن ورشي او اوچتی کې او ای بي ډی ویلیرم جاړي او مورنی مورکل په باونډري باندې ناشتي جاړي. 2015 سکم سیمی فائنل دای بایلل او ډیر زیات ایموشنل. جی نو 2015 کې دای په دغه کې بهر شو په سیمی فائنل کې. 2016 ټي 20 ورلډ کپ کې دای ګروپ سټیج کې بهر شو چې کې هم ډیر ناقص پرفارمنس کړو. 2017 چیمپئن ټرافي کې دای ګروپ سټیج کې بهر شو چې 2017 چیمپئن ټرافي پاکستان ګټلې و. 2019 ورلډ کپ کې هم دای ګروپ سټیج کې بهر شو او 2021 ټي 20 ورلډ کپ کې هم دای ګروپ سټیج کې بهر شو او 2023 او ډی ورلډ کپ کې دای سیمی فائنل بایلل. 2023 او ډی ورلډ کپ کم چې استرالیا په انډیا کې وګټلو هاي کې د سیمی فائنل نه بهر شو او اوس 2024 ټي 20 ورلډ کپ تاسو له الریډي پته چې د کې فائنل لا کوالیفای شو او فائنل ته انډیا وګټلو چې دا میچ ساوث افریقا ګټلې میچ 32 بال 32 رنزونه پاتې او هغه ساوث افریقا بیټسمنانو چیز نکل. ساوث افریقا بیټسمنان په کې اوټ شو خو بیټسمنان او هغه سکور د چیز نکل او دغه میچ ته انډیا په 6 رنزونو باندې وګټلو. جی نو دا ساوث افریقا د کرکټ انتهایی بدقسمته ټیم ساوث افریقا ټیم د کرکټ هیستري ټول نه بدقسمت ترين ټیم چې کوم دی هغه دغه ساوث افریقا دی. جی نو د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.